میډیا دې ته پاتې شوله چې یو د یو عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته. څوک چې د یو مسلمان پرده اوچته کی احادیثو مبارکو کې راځي وی دا کس په خپل کور کې دند ناسی الله وی زه به شرمنده او رسوا کړم. په کور کې دننه به زه پرده اوچته کور کې به ناسی او شرمنده بشي دی به د ځان حفاظت کوي او زه به یې په کور کې شرمنده کړم. او چا چې د یو مسلمان په عیب باندې پرده راواچوي د مسلمان په عیب خبردار شو په هغه یې پرده راواچوله حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به پې د قیامت په ورځ به پې الله وی زه پرده راواچوم چې د قیامت سخته ورځ ده هلته به د ټولو خلقو نه پردي اوچتیږي. پلان کې د پلان کې زوی همیشه د پاره کامیاب پلان کې د پلان کې زوی همیشه د پاره ناکام پردی به اوچتیږي او پټ پخکاره کیږي. په هغې ورځ نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین به په هغې ورځ باندې پرده ور واچي چې د قیامت ورځ ده او د رسوایۍ ورځ ده په دې بنده به الله په هغې ورځ پرده ور واچي څوک چې د مسلمان یو عیب باندې